محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يصلي في رمضان 20 ركعة والوتر اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ننزل باس مسألة زمون اغم مسألة التراويح دا مسألة التراويح دیر تفصیلی مسألة دا خودلتی بمون اغا اجمالا ذکر کو دا وقت کمی دا وجنه دی باب کی د مدعی اولنې تعریف تاسو ویلو المدعی من نسب نفسه لاثبات الحكم بالدلیل والتنبیه د شل رکعاته د مسنون کې دو مدعی اهل سنت والجماعت مدعی علیه غیر مقلد د 8 رکعات تراویح په مسلط سنتیت په باب کې غیر مقلد مدعی مدعی علیه دویم تعریف مونږ ویلو المدعی من اذا ترک ترک هر فریق که خپل دعوه پریږ دی باغی جګړه نه ختمیږي نو هر فریق مدعی هم دی مدعی علیه هم دی نمبر 3 المدعی من یخالف الظاهر دلته خلاف الاصل دعوه د غیر مقلد د مدعی خالص غوی دی سلورم نمبر المدعی من یثبت امرا زائدا امر زائد چې اتر خاطر د غیر مقلد ثابتې مدعی دی تراویح مثلا دا اغا اجماعی مسائلو ندا چی سلور مذاہب پاغی متفق دی غیر مقلد و مستقل دا امت نجودا لار اختیار کلی دا پکی کلم جستاسو بحث راشی خبر راشی پدے معنوان موضوع غیر مقلد بخپل دعوه دی کی پٹائی نبلی کی دیر چی تا مجبور کی زور ولگے نو دغم ربولی کی اتر رکعات د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه ثابت دي سبو ولی کی اتر رکعات د نبی علیہ السلام نه ثابت دي خو په دغه خبره به تاسو غوښنه نه پرېږه دی اول نمبر تاسو به کوي وسه ثابت دي تراویح ثابت دي تهجد ثابت دي د دې وضاحت وکړه په دې باب کې هغه زور بلګی چې تراویح تهجد یو سیز وګرځي تاسو باغه مجبور کوي نه تراویح جدا سیس دی تهجد جدا دی که په دې باندې هغوی نه راځي لفظ د تراویح نه لګئ ورته ووایه موضوعات بدو کو ځکه زموږ جګړه د اولني قدم نه شروع شو اختلاف نو د اختلاف د ختمولو لار بله نشته دی سوا د دې نه چې موږ موضوعات وکړو ځکه تاسو به د تهجد روایت ذکر کوئ موږ به د تراویح مطالبه کوو نو خبره به نه حل کېږي ورته موضوعات بدو کو د مناظرې اولنی عنوان به کیلو تراویح تهجد یو شی دی که جدا دویم عنوان به په تعداد باندې کیږدو مونږ اهل سنت خپل موقف ولیکو تاسو خپل ولیکئ تاسو تراویح تهجد یو سیز دی مونږ به درته ولیکو جدا جدا سیزونه دي جدا جدا منځونه دي زموږ مناظره به اول یوه نیمه 2 غنټې په دې شي بیا به وقفه وکړو هغې نه پس په تعداد باندې بحث وکړو که دغه نه وي خوښم نو بیا ولیکئ د تراویح لفظ بحث زموږ تراویح کې دی تهجدو کې نشته بیا که تاسو ته په دې طریقه باندې جوړ شو یو 17 دلایل دلته موږ ذکر کړي دي چې دواړه جدا سیزونه دي په دې باندې مولا منیر احمد منور صاحب دامت برکاته ملالیه چې مولا وکاړو صاحب جانشین دی هغه مستقل رساله ده تراویح او تهجد په فرق تقریبا 52 دلایل هغه ذکر کړي دي هلته دا مسله چې حل شي دویم نمبر هغې ته ووایه ثابت ثبوت حکم شرعي نه دی مونږ دعوی تعریف ویلو الدعوه ما یشتمل علی الحکم المقصودی اثباته بدلیل دلته حکم شرعي نشته دی پکې ثبوت حکم شرعي نه دی حکم شرعي ولګول دویم د مدعی تعریف کې مونږ ویلو المدعی من نسب نفسه لاثبات الحکم نو ستا دعوه کې حکم نشته دی ثبوت حکم شرعي نه دی ثبوت د ډېرو اشیاو شته دی مونږ ویلي طرف الیدینو کې خو په هغې زمونږ بحث نشته دی
کله چې د سنتیت لفظ ولګئ دریم نمبر مطالبه وکوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دي که د صحابو که د تابعین د چا سنت دی وضاحت وکړي. څلورم نمبر دا په مسجد کې سنت دي که په کور کې سنت دي. پنځم نمبر تنقی په جمع سره سنت دي که ځان له سنت دي. شپږم نمبر دو رکعات سنت دي په یو سلام سره که څلور رکعات. اووم نمبر د شپې په اوله حصه کې سنت دي که اخره حصه کې سنت دي. اتم نمبر د ماسخوتن د مونځ نه وروسته متصلا سنت دي که نه منفصلا وروسته. د شپې اوله حصه کې سنت دي که اخره حصه کې یا مینځ کې سنت دي. نه شو. لسم نمبر دا تو رکعات تراویح د منکر څه حکم دی. او لسم نمبر څوک چې شل رکعات قائل وي دې ته سنت وي د هغې څه حکم دی. 12 شو. دا 12 به یاد وي ریکارډ کې خو راغله که نه. دیو چې ته ډېر مجبوره کې نو بیا به دا ولیکي څه په 59 باندې ګورئ. د رمضان په میاشت کې 8 رکعات تراویح د نبی علیہ السلام سنت دي. حکم څوک چې د دې نه په پوهه سره انکار کوي ګمراه دی. په دې 60 رکعات چې مجبوره کې 60 رکعات تراویح مستحب دي. کله به بدعت لیکي چې ته مجبوره کې مجبوره بیا به 60 ته مستحب ولیکي. نو چې کله مستحب ولیکي ورته دعوی دي 2 شوي 8 رکعات سنت دي او 60 رکعات مستحب دي. په دواړو به دلیل پیش کړي. په دواړو به څه کوي؟ جواب دعوه د اهل سنت والجماعت 8 رکعات ته د رمضان مبارک په میاشت کې تراویح ویل یا سنت ویل دا د لغت نم خلاف ده او د شریعت نم خلاف ده. بلکې د رمضان مبارک په میاشت کې نماز خودن نماز نه وروسته او رکعتو نه مخکې 8 رکعات تراویح نه 8 رکعات تراویح نه نبی علیہ السلام کړي دي نه صحابو نه تابعینو. چیلنج توجه وکړئ. زما دا چیلنج ځان سره یاد وساتئ. موږ د 12 سال نه غیر مقلد په دې چیلنج کوو. مورته یو روایت راوړئ صحیح نه ضعیف راوړئ. ضعیف نه موضوعي راوړئ. خو ځان نه به نه جوړوئ. شرط به دی چې مخکې کتابونو نقل کړئ. مرفوع نشئ راوړئ. د رسول الله صلی الله علیه وسلم قول فعل تقریر چلو د صحابي راوړئ. د صحابي نشئ راوړئ د تابعي راوړئ. مقطوع د تابعیم نشئ راوړئ د تبع تابعي راوړئ. او چې په دې کې 3 الفاظ وي لفظ د تراویح لفظ د 8 رکعاتو لفظ د رمضان. دا 3 الفاظ پکې وښایي. یو 0 میټر هلیکاپټر جاپاني د هغې سره $50 लाख موږ نه وصول کړي. ما ته یې وویل دا پر کوم ځای نه ورکوئ. ما ورته ته به روایت کوم ځای نه راوړې. روایت ته پیش کړه هلیکاپټر موږ نه والو چا $50 लाख. نو ما ته ورکوئ به کوم ځای نه. طالبان مولیان دي. ما ورته مسله د طالبانو مولیانو نه د 4 مذاهبو اتفاقي ده. 2 روپۍ چانده چې درته وکړو 3 هلیکاپټر یې درته اخیستی شو. بیا ما ته وویل چې دا ګپ دی مړه. ما ورته ویل موږ دومره غټ چیلنج درکړی دی تاسو نه شئ قبلولی. چلو مونږ چیلنج کوي په 100 کې دغسې اصول مونږ ته کېدی. صرف 50,000 راته راکوئ. یو ذمه دار پوسټر چاپ کې قسم دی ما ورته ویل پوسټر خرڅم درله زه نقدو ایډوانسو کې در کوم. پوسټر تم مونږ غونتې چاپ که چیلنج راکړه ذمه دار ځي نه. مونږ درنه د 50,000 اصوله وکړه بسم الله وکړه. بیا دې څه وخت کې پوسټر چاپ کو ویل مونږ ته امام ابو حنیفه رحمه الله نه وښایي. بیا پرې مونږ جواب ورکړو مونږ ورته ویل ځای وښایي کینو د امام ابو حنیفه رحمه الله نه درته ښایو. سړو تېښته وکړه بیا خزینه. دا څه وخت کې مونږ په دې موضوع کوره پورې زغل کور کې هم نه دي پرېښي. د شیخ امین الله مدرسې ته هم بس کسان ورلېږلي ولته هم رانه پټ شوي. نو دا زمونږ چیلنج دی. افغانستان ته تللی وم یو ځل پوسټر زمونږ چاپ شو دلته ما پسې کسان ملګری مې د کلاس د وړې دورې کالو ما ته وایي نو که چېرته دا روایت وښایي بیا به د کوم ځای نه ورکوو. ما ورته نه شي ښودی مړه. ما ته وایي که چېرته یې وښایي ته خو د حدیثو حافظ نه یي. نو ما ورته ویل د 8 رکعاته ته په عربۍ ژبه کې تراویح ویلی کېږي نه د سره. دا خو دې جاهلو بچو څه قصه راویستې ده. نو کوم ځای نه به یې ښایي. ګورئ مناسب تفصیل او وضاحت
ښه مناسب ګوري ورته چیلنج خو تیر شو دا د رمضان مبارک په میاشت کې وایي مناسب سپه 59 باندې د رمضان مبارک په میاشت کې د تراویح عمل د ماسخوتن د مازن وروسته او د وضو کېدو نه مخکې د نبی علیه الصلاة والسلام او خلفای راشدین او صحابه کرام او تابعین او 1500 کاله د مسلمانانو د تعامل نه ثابت دي پس دغه 10 رکعات تراویح سنت مؤکده دي تفصیل او وضاحت حکم د دې منکر گمراه دي تفصیل او وضاحت مونږ په جواب داوا کې دا ویل چې اته رکعات مونږ دا ویل چې اته رکعات تراویح ویل د لغت نم خلاف ده او د شریعت نم خلاف ترغي وضاحت کوو داغي تفصیل دا دی چې تراویح جمع ده د ترویحتون او ترویح هغه آرام ته ویل کېږي چې هغه د 4 رکعاتو نه پس کولی شي او د جمع اقل یعنی کم از کم مقدار هغه 3 ګورئ تاسو تراویح جمع د ترویحتون ده او ترویح هغه آرام ته ویل کېږي 4 رکعاتو نه پس کېږي په عرف کې دغه 4 رکعاتو ته ترویح وایي د جمع اقل مقدار څو دی 3 4 نو د 12 نه کمو ته په اعتبار د لغت سره تراویح نه ویل کېږي زه یو پریس کې ناست وم زما دوره حدیث کالو ده پوسټر هم چاپ کوو دلته د جماعت اسلامي والا د مدرسې یو مدرس ناست نو پوسټر یې چې وکتو سخت سور شو دا هم نیم غیر مقلد دي نو ما ته وایي تاسو دومره شدت ولې کوئ دا څوک چې اته کوي دلیل به ورسره وي نو ما ورته مولوي صاحب ته یې راوړه خو پیسې به وصول کړې که نه مړه بس سړی تاوېدو راتاوېدو نو ما ورته دلته مدرس هم اعلان ما ورته د اتو رکعات او تراویح ویل به لغت په حوالې سره لول غلطه ده نو مې ته دومره جاهل یې نه پوهېږي سړي صدر په وکړو نیغ ووتو بیا نو د دې تراویح 12 رکعات راځي یعنی 12 رکعاتو نه کم ته تراویح ویل د لغت په اعتبار سره باطل او مردوده خبره ده صاحب د منجد لیکي التراویح جمع ترویحتون وهي في الاصل اسم للجلسه جمع ترویحة وهي في الاصل اسم للجلسة مطلقا المنجد صفحه 290 دغه رنګ مولا غیاث الدین رامپوري فرمایي یعنی دی وی تراویح جمع ترویحتون او د په اصل کې نوم دی دغه ناستې لپاره مطلقا نو التراویح بمعنى راحت و آرام غیاث اللغات صفحه 115 او صاحب د قاموس المحیط لیکلی دی د قیام رمضان د کثیرو رکعاتونو او طویل قیام د وجه نه په منځ کې د آرام او راحت محسوس کړی شو ضرورت محسوس کړی شو نو د هرو 4 رکعاتو نه وروسته مختصر وقفه تجویز کړی شو او دغه وقفې له د تراویح نوم ورکړی شو القاموس الوحید جلد 1 صفحه 232 منجد صفحه 290 عمدة القاری جلد 11 صفحه 24 بحر الرائق جلد 2 صفحه 66 او صاحب د کفایه فرمای په قیام رمضان کې ترویح د هر 4 رکعاتو نوم د هر 4 رکعاتو نوم دی کفایه جلد 1 صفحه 407 امام نووي رحم الله فرمای ترویح په 2 سلامونو سره 4 رکعاتونو طویل شي المهذب جلد 2 صفحه 32 او دغه رنګ غیر مقلدینو په خپل کتابونو کې تسلیم کړي دا مثلا فتاوی علماء حدیث جلد 6 صفحه 241 اصطلاحي او شرعي مفهوم د تراویح په اصطلاح د شریعت کې تراویح د قیام رمضان دویم نوم دی او قیام رمضان د 15 صدونه په دقه تعارف عنوان سره متعارف روان دی اصطلاحي تعریف مولا غیاث الدین رامپوري رحم الله فرمایي تراویح هغه 10 رکعاتو ته ویل کېږي کوم چې د رمضان مبارک په دغه شپو کې ادا کولی شي غیاث اللغات جلد صفحه 115 صاحب د منجد فرمایي دی تراویح وهي اسم ل20 رکعات دا نوم دی هغه 10 رکعاتو کوم چې د رمضان مبارک په شپو کې ادا کولی شي منجد سبد سونو دا منجد ولای صحیح دی ښا د تم دا پته نشته چې 10 رکعاتو نه کوم ته تراویح ویل شي خلاصه دا چې د شرعي مفهوم په اعتبار سره هم د تراویح اطلاق په هغه مونځ باندې کېږي کوم چې د رمضان مبارک د شپو سره مخصوص دی او په باقي شپو کې نشي لوستل کېدی او هغې ته په زبان نبوي صلی الله علیه وسلم سره د قیام رمضان عنوان حاصل دی کله چې تاسو د دې سره په تراویح باندې باز شروع کړئ دیو بزر وي مړه د تراویح لفظ خو بدعت دی دا خو قرون کې نه نو چلو د دې هم لږه جایزه خلو چې شته که نشته روایه اصطلاح د تراویح د کله نه متعارف ده حافظ ابن حجر رحم الله فرمایي د قیام رمضان نوم تراویح دی دی وجه نه ایښودی شوی دی چې اول مجتمعو علیه یعنې په دې باندې ټولو نه اول صحابو اجماع کړې ده فتح الباری جلد 4 صفحه 250 314 قدیمی کتابخانه او د غیر مقلدینو مشهور امام علامہ ابو البرکات وايي صحابه کرام کے زمانے میں
लफ्ज़ तरावी का इस्तेमाल आम मालूम होता है। हज़रत उस्मान व उमर व अली रज़ी अल्लाह अन्हुम के अदवार में इस लफ्ज़ का इस्तेमाल काफ़ी मिलता है। फतावा बरकातिया सफ़ा 54 हाँ रिवायत कुम की ची लफ्ज़ तरावी रागले दे रिवायत में तफसीली राजी दलते मुख्तसर निशानदही हो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह रिवायत दे खम्स तरवीहातिन द रिवायत अल्फाज दारी अना बिलसना यन्ना अलियन अमर रजुल युसल्ली बिन्नास खम्स तरवीहातिन 20 रकातन। कंजुल उम्माल जिल्द 8 सफ़ा 190 रकमुल हदीस 23469 دوم علی ابن ربیعہ بخل قلا جمع کولا باغی کی هم د خمس ترویحات لفظ راضی مصنف ابن ابی شیبہ جلفان صفحہ 224 رقم الحدیث 7772 3 سعید ابن جبیر رحمہ اللہ مبارک راضی فیصلی بنا 20 لیلة 6 ترویحات نو مصنف ابن ابی شیبہ جلفان صفحہ 225 رقم الحدیث صفحہ 7773 4 حضرت ابو البختری تابعی رحم اللہ بارک راضی انه كان يصلي 5 ترويحات في رمضان ويوتر بثلاث ابن ابي شيبه جلفان 724 رقم الحديث 7768 5 عبد الرحمن ابن ابي بكر سعيد ابن ابي الحسن عمران العبدي دوی بارک راضی 5 ترويحات یعنی قیام الليل صفحہ 158 8 سوید ابن غفلان رحم اللہ دب امامت کو 5 ترویحات سنن الکبرى جلد 2 صفحہ 496 9 زید ابن وهب رحم اللہ فرمائے قال كان عمر بن الخطاب يروحنا في رمضان يعني بين الترويحتين قدر ما يذهب الرجل الى سلع كنز العمال جلد 8 صفحہ 192 رقم الحديث دا مختصر نشاندهی شو انشاءاللہ به روایتو کې راځي. اصل اختلاف زمونږ د دې سره سره توجه وکړي. د اختلاف اصل د تراویح په وجود کې دی. یو مذهب د شیعو دی یو د اهل سنت دی. شیعگان تهجد منی تراویح نه منی. هغوی تهجد پوره کال رسول الله سلام کړي تراویح بدعت خبیثه دی نعوذ بالله. دویم طرف ته اهل سنت دی هغوی تهجد مستقل مونځ دی الله پیغمبر پوره کال کړی دی. او تراویح دا مستقل مونځ دی چې د رمضان مبارک سره تعلق ساتي پوره کال سره تعلق نه ساتي. مینس کی غیر مقلد دی. دیو هم د شیعو والا مذهب دی خو د تقیې صادر کی. دیو وی تراویح تهجد چې دی هغه رسول الله سم پوره کال کړی دی او تهجد هم پوره تراویح هم پوره کال کړی دی. وی تراویح تهجد یو شی دی. دیو نه چې تپوس وکړي دلیل یې سره نو هغه تهجد والا روایت به راواخلي وی تراویح اتر رکعات دی دلیل سره تهجد و حدیث پر راواخلي تور ته دا خو د تهجد والا روایت ته تراویح خو نه دی. تا ته یاره تراویح تهجد یو شی جدا نه دي. تاسو ګورئ مسعودن فرض من 100 رکعاته کوي تاسو. مسلم قاری راغی و یاره د نماز سره تاسو 4 رکعاته کوي د 4 نه دي 2 دي. مناسب پسې پاسې 2 کم زینه دي دلیل راوړه او ته کتاب راوړو را شو ګوره د چې هغه روایت وکړو په هغې کې د سهار مونځ ذکر و. د دعوه دا ده چې رمضان مونځ 4 رکعاته نه دی څو دی او دلیل پیش کړي د سهار د مونځ والا. نو دی ورته چې دا د سهار د مونځ تذکره ده. هغه ورته یاره موږ ماسخوتن او سهار مونځ یو شی ګڼو جدا جدا یې نه ګڼو. نو ګوره د ماسخوتن مونځ نه ښکاره اقرار وکړو که نه همدغه غیر مقلد مثال دی چې دیو د تراویحو د مونځ نه عملا انکار په دې طریقې سره کوي. ټیک شوه او ښکاره ولې نه کوي ځکه چې بې سنیان جوماتونو کې نه پرېږدي بې تختې بس دې نه تېر شه. صفحه نمبر 65 لاندې اته وایي دې کې لږ چیني واچوه هلک او بې لږ ګرم کړی وړه ښه دا م ولو تراویح و تهجد کې فرق وای ایک تهجد ثابت دي د قران نه یعنی تهجد مشروعیت په قران سره شوی دی و من الليل فتهجد به نافله لك الايه الکا چرته وړي نو بر سره شوی دی. نبی رسول الله فرمای شهر كتب الله عليكم صيامه وسنت لكم قيامه. نو ګوره د دواړو د مشروعیت زګونه جدا جدا دي نو دواړو کې به فرق ولې نه وي. تراویح مشروعیت پس سره شو او تهجد مړ وایي کنه چاړهګان شوي کولې. دو
نو د قیام رمضان با جماعت سلسله نبی علیہ الصلوۃ والسلام د فرضیت د وجه نه ترک کړی و کما فی روایت البخاری جلد 1 صفحه 269 مسلم جلد 1 صفحه 259 اور تهجد منځ په مکی دور کې د څه زمانه پورې فرض بیا د فرضیت منسوخ کړی شوی لہذا دوباره د دې د فرضیت یره نه و دوباره د فرضیت کما فی روایت عائشہ مسلم جلد 1 صفحه 256 ابو داود جلد 1 صفحه 190 تین نبی رسول الله سلام په تهجد همیشه د شپې په اخري حصے کې کول حضرت مسروق تابعی رحم الله فرمای ما د عائشه رضی الله عنها تاسو کړو چې نبی رسول الله سلام د شپې څه ټایم پاسېدو نو ام المؤمنین رضی الله عنها فرمایل کله به چې کله چې وبانګي اوازونه به واورېدو بخاری جلد 1 صفحه 152 نو د دې برکت تراوی نبی رسول الله سلام خلفای راشدون او نور صحابه او تابعین او تبع تابعین همیشه د شپې په اوله حصہ کې کړی دي شرح ترمذی ابو طیب سندی جلد 2 صفحه 149 سوال دا دی چې هر کله د دواړو منځونو مسنون اوقات جدا جدا دي نو د دواړو شرعي حیثیت به جدا جدا ولې نه 4 نبی رسول الله د تراویح مونږ د اهتمام سره په جماعت کثیره سره ادا کړو لیکن تهجد همیشه نبی رسول الله یوازې کول ها کڅوک با از خود شامل شو هغه به منع کوو نه منع کوو 5 په تراویح کې کم از کم یو ځل پورا قرآن اوریدل دي خلفای راشدین سنت دي لیکن په تهجد کې د قرآن د قرات هیڅ مقدار مقرر نه دي چې د تهجد تر اوسه تهجد او وتر سره کم از کم او رکعات او زیات 11 رکعات مسنون دي کما فی روایت ابو داود او طحاوی یعنی د تهجد په تعداد کې کمه زیاتې راتلش خاص عادت متعین نه دي او د دې برکت د تراویح 10 رکعات مقدار متعین دي په خپل د غیر مقلدینو په نسبت د تعداد 8 رکعات متعین دي په تهجد کې مقدار متعین دي د رکعاتونو او په تراویح کې د اهل سنت والجماعت او د غیر مقلدینو دواړو په نسبت باندې مقدار متعین ګوره موږ 10 لکه تر یو سوي اتر نو دلته مقدار متعین دی او په تهجد کې متعین هغه بس نفل لګوړه وراچو خوږي بس عمر زیاته تراویح په پورا کال کې یو میاشت لوسته کیږي او تهجد پورا کال 12 میاشتې لوسته کیږي اج د تراویح نه وروسته وتر لره په جماعت سره لوستل د خلفای راشدین او سنت دي لیکن کویتر د تهجد نه وروسته ادا کول شي نو په جمع سره د هغه ادا کول صحیح نه دي نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د حضرت ابی ابن کعب رضی الله عنه په اقتدا ابی ابن کعب رضی الله عنه جمع کول عمر رضی الله سرکاري دوره خبر شو چې خلکو کې سستی راغلي د تراویح وګدي وکي تهجد نه کوي بیا نو راغې د ابی ابن کعب په اقتدا کې خلکو ته تراویح لوستونکو ته فرمایل والتي تنامون عنها دې ته وګورئ ښه په غور سره والتي غمنز تنامون عنها چې ود کېږي تاسو راغې نه تهجد منځ افضل زیات غوره دی من التي د هغه منځ نه تقومون چې کوي تاسو تراویح په تراویح سره تهجد مپرېږدئ د تهجد فضیلت د تراویح نه زیات دی نو دا نص شو په دې چې دواړه جدا جدا دي بخاری جلد 1 صفحه 269 10 په تهجد کې تداعی جایز ده او په تراویح کې تداعی کیږي 11 تراویح تداعی خلق را بلل دعوت ورکولو 11 تراویح هغه مونږ دي چې د ماسوتن نه وروسته او د کېدو نه مخکې او تهجد هغه مونږ دي چې د ماسوتن نه وروسته او د کېدو نه هم وروسته ادا کیږي بار صحیح روایت هم په دې خبره دلالت کوي چې د نبی رسول الله سلام زمانه کې هم تهجد او تراویح لره جدا جدا او د مستقل منځونو د منلو واضح تصور موجود و روایت د اکرمه رضی الله عنه فرمای نبی رسول الله سلام په زمانه کې یو ځل میاش په نظر را نغله نو فاراد الله يصوم اراده وکړه چې روزه وننسي او الله يقوم دا چې قیام ونکي اچانک د وادي حرن یو عربي د نبی له سلام خدمت کې حاضر شو او د میاش لیدو گواهی ورکړه د نبی علیہ السلام په حکم باندې بلال رضی الله اعلان وکړو ايصوم و ايقوم دا چې خلک روزه ونیسي او قیام وکړي نو ګوره څنګه چې صيام د رؤیت هلال سره تعلق ساتي دغه سي قیام هم د رؤیت هلال سره دارقطنی جلد 2 صفحه 159 دا روایت صحیح ده په دې باب کې چې د صيام رمضان په شانتي قیام رمضان هم د هلال رمضان سره مشروط دي او د دې برکت د تهجد تعلق صرف د رمضان سره نه دی بلکې هغه پورا کال مشروع دي 13 عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ فرمائی بارکی امام محمد ابن نصر مروزی رحم الله فرمائی چې دبا میاش ولیدا نو په دغه شپه به قیام رمضان نه کو بلکې په دویمه شپه د روزي نیونه وروسته به قیام الليل کو دا د مذهب خو دینه بهر حال دومره ثابت شوله چې قیام رمضان د چا سره تعلق ساتي رمضان د میاشت سره 14 فریقین یعنی اهل سنت والجماعت
جماعت او غیر مقلدین په دې خبره باندې متفق دي چې د رکعاتو د تهجد په شان کیفیت د تهجد هم متعین نه دي او د دې برعکس د تراویح کیفیت د فریقینو په نسبت باندې متعین دي. ګوره تهجد څلور رکعات یو سلام سره دوه یو سره تکول شي او تهجد به یو سلام سره صرف دوه رکعات کې کیفیت متعین دي او دا د دې د مستقل او د تهجد نه جدا منځ کېدو دلیل دی. 15 امام بخاری رحمه الله به هم د شپې په اخري حصے کې تهجد او د شپې په اوله حصہ کې تراویح لوستو یعنی لوستو. حج الساری مقدمه فتح الباری صفحه 666. گویا د امام بخاری عمل هم په دې خبره واضح دلیل دی چې په تراویح او تهجد کې فرق دی، دواړه جدا څیزونه دي. اعتراض مولانا صاحب هغه تاسو ته ما ویلي چې په دې موضوع باندې یو کتاب وګورئ مستقل ټیک ده دا مونږ دې پورې 15 دلایل ذکر له امید دی چې ذهن مم په خلاص شوی ان شاء الله د عمر د ګوټه یاد کی چې د درته یادې په وخت بحث کې دې نه پس راځو په دې موضوع ردیو سره څه دلایل دي نیمه پیاله ترک هیڅ دلیل نه لري بس پلان کې دی باب کې دا ذکر کړه دی باب کې دا زی وس دی نه خاصه نشته کشمیری صاحب ویلی فلان کې چلو دې ته به امرا شوایا. اعتراض غیر مقلدین حضرات وای تراویح او تهجد یو سیز دی په دې باندې یو دلیل دار چې امام بخاری رحم الله حدیث د عائشه رضی الله عنها یعنی قیام رمضان په باب کې د ذکر کړی دی نو گویا د پنیز هم تهجد او تراویح یو سیز دی. جواب نمبر 1 دا غو امام بخاری تقلید شو ځکه بابونه خو د امام بخاری فقه ده نو تاسو د امام بخاری مقلدین سوی د تراویح تهجد یو ثابتول لپاره شرک نه بغیر تاسو سره بل څه لاره نه وه. دویم کباب دلیل شي امام بخاری سل زبابونه خې تاسو خلاف کوي مصافحه باب وګوري د طلاق ثلاثه باب وګوري د برکات باب وګوري وغیرہ وغیرہ نو ولته امام بخاری نه منه ولته امام بخاری پسې شوی. دریم دادا امام بخاری رحم الله د حدیث دو ځای ذکر کړي قیام الليل کې قیام رمضان کې امام بخاری دواړه ځای ذکر کولو مقصد دا دی دا خبره واضحه چې یو خو تراویح تهجد رمضان غیر رمضان دواړو کې کیږي دویم پر رمضان کې صرف په تراویح باندې اکتفا نه ده پکار تهجد کول وکړ دي ترغیب ورکي او خپل عمل باغی گواه دې مونږ پیش کو چې په خپل بل شپې په اولې سکې تراویح کول اخري سکې به وای بس مخکې اعتراض ترل شه. اعتراض علامه کشمیر رحم الله تهجد او تراویح ته یو موضوع ویلې دي. جواب دا خبره غلطه ده ځکه چې توجه کوي مولانا صاحب څومره اقوال چې په دې باب کې راځي د علامه کشمیری د حافظ ابن الحمام وغیرہ یو خبره به یاد وساتئ د مذهب خلاف مونږ د امام محمد قول د امام ابو یوسف قول هم نه منو د امام ابو حنیفه رحم الله مقابله کې مونږ امام مالک غونته جلیل القدر امام پرېښی دی نو د علامه نورشاه کشمیری حافظ ابن الحمام وغیرہ بل څوک چې راشي بیا به هغه څنګه واخلو ته پوهېږئ د مذهب په مقابله کې د چا تفرد دلیل نشي کېدی یو خبره. دویم دغسې اقوال چې راځي نو دا اقوال نه دلیل تحقیقي جوړیږي نه دلیل الزامي جوړیږي ځکه دلیل تحقیقي خو به زما د الزامي به هغه جوړیږي دلیل الزامي به زما خلاف هغه جوړیږي چې مونږ ویلو دوه شرطونه وو یو شرط پکې وو چې رخص هم د مسلماتو نه وي نو دا خو زما د مسلماتو نه دي زما مسلمات خو د فقه حنفي مفتابهي قول دی معمول به قول دی ٹھیک شو. دریم د مولانا نورشاه کشمیری د حافظ ابن الحمام اقوال هم دی پورې نقل کوي هغه وایي څوک چې 10 رکعات ته بدعت وایي دا جهنمي دی امت نه جدا لاره اختیار کړي هغه هم دا پرېږدي دا ظالمان په دې ذهن خلاص شو که نه د دې نه هم تېر شي مناسب. اعتراض نمبر 3 امام محمد بن حسن الشیبانی رحمه الله المتوفى 190 حدیث عائشہ رضی الله عنها د قیام رمضان په باب کې ذکر کړی دی. معلومیږي چې امام محمد رحمه الله هم حدیث د عائشہ رضی الله عنها لپاره په قیام رمضان باندې محمولوي او تراویح او تهجد یو څیز ګڼي. جواب نمبر 1 دا خبره سراسر غلط ده ځکه چې امام محمد رحمه الله د امام اعظم امام رحمه الله مقلد او فقه حنفي مجتهد فی المذهب دی په بعضو مسایلو کې اختلاف کړی دی امام اعظم رحم الله سره اختلاف کړی دی او هغه د فقه حنفي اکثرو کتابونو کې مذکور دي لیکن په دې مسله کې د امام اعظم رحم الله سره اختلاف د فقه حنفي یو کتاب هم نه دی ذکر کړی او دا د دې خبرې ښکاره دلیل دی چې د په دې مسله کې د امام اعظم رحم الله سره متفق دی حالانکه امام اعظم رحم الله 10 رکعات تراویح ته په مستقل حیثیت سره سنت نبوي صلی الله علیه وسلم وایي
جواب نمبر 2 امام محمد رحمه الله په خپل موطا کې صلات الليل او قیام رمضان جدا جدا بابونه قائم کړي دي چې د دې نصفات او معلومیږي چې امام محمد رحمه الله دواړو منځونو لره جدا جدا تسلیموي. جواب نمبر 3 امام محمد رحمه الله د حضرت عائشہ رضی الله عنها د 11 رکعاتو والا 2 روایتونه نقل کړي دي. یو د صلات الليل په باب کې د عروه ابن زبیر رضی الله عنه او دویم د قیام رمضان په باب کې د ابو سلمہ رضی الله عنه. نو د دې ښکارا معلومیږي چې امام محمد رحم الله 11 رکعاتونه لره په رمضان او غیر رمضان کې تهجد د پاره مني. ابن الحمام دی خبره ما تفسیری وکړه ځه دلایل اهل سنت والجماعت مناسب دی باب کې دلایل ډیر زیات دي. زموږ مخکې کال مناظره په دې باندې د سلو نبره دلایل زموږ په لیسټونو باندې شته. تاسو چې کله سبقونه ختم شي زموږ مناظرو والا لیسټونه ځان له پروسټیټ ضرور وباسئ. ښه دلته موږ مرفوع روایت 2 نقل کړي هلته 15 نقل کړي دي. مرفوع روایت موږ 15 نقل کړي دي هلته. بیا دا کوم چې موقوف موږ ذکر کوو د خلفای راشدین صحابهونه دا یو روایت هلته موږ په لس شل سندونو سره نقل کړی دی. نو دې کې خو اجمالا ذکر کوو چې تاسو نظر نه تیر شي نور مستقل هغه مناظرې لیسټونه ځان سره ضرور ویسئ. ښه هغه کې نشاندهي په تفصیل سره کړی باقي موږ ډېر ځان کړولی دی شپې ورځ ورته ناست ترتیب نو هغه ضرور به ځان سره وي. دلته به اجمالا به په تیر شو چې تاسو ذهن ته راشي. نورمال ته موږ مرفوع 15 ذکر کړي لا زیات او دا نور هم تفصیلي ذکر کړي دی نه به صرف دغسې تیر شو اجمالا به ووایو. دلیل نمبر 1 عن ابن عباس رضی الله عنهما ان رسول الله صلی الله علیه وسلم بشک نبی علیہ السلام کان یصلی فی رمضان منذ بکو مونږ په رمضان یو کې منذ بکو په رمضان کې 20 رکعات شل رکعات ول وتر مصنف نے ابي شیبہ جل 525 رقم الحديث 7764 توجه وکي. موږ مخکې لس روایت پیش کړل چې لفظ د تراویح پکې راغلی دی رستم را روان دي خو یو خبره ذهن کې کېږدوئ اتر رکعاته چې څوک تراویح ثابتوي هغه به پکې لفظ د تراویح خامخا ښایي که نه وي نو هغه نه ثابتېږي ځکه هلته تهجد احتمال شته احتمال نه یقین دی هغه دی تهجد او دی د تراویح جوړوي په خلاف د دې غیر مقلد خپله هم وایي ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیر علی 11 رکعتا اتو رکعاتو باندې رمضان غیر رمضان کې په تهجد باندې زیاتې کمې نه دی شوی دی هم وایي. اوس دا شل چې راشي دا ته په څه عمل کې بله لار شته د شلو دپاره وایي که نه د هغې دپاره دا یو ځای دی چې په تراویحو باندې عمل کې بله لار ورله نو که په شلو کې ته د تراویح لفظ وم نښې هغه تراویح په خپله باندې ثابت شوي پوهېږئ هسې نه بیا هم په دې دوکه نه کړي. دلیل نمبر 2 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في رمضان فصلى بالناس 4 روت نبی علیہ السلام پر رمضان مبارک کی وشپا فصلى بالناس 24 خلکو له 24 رکعات وکړه سلور پکې پرزو او شل تراویح او تر به 30 وتر وکړه 3 رکعات. تاریخ جورجان لابي قاسم حمزه بن يوسف السهمي صفحه 175 بیروت صفحه 317 همدا مناسب دا روایت بیا په بیهقي کې مشتری دي ټولو کتابونو کې موږ راوستي دي. دلته مناسب بنیادی خبره دی یو 15 روایت د مرفوع مونږ تخریج کړی دی ویره دا روایت ضعیف دي دا دواړه مرفوع روایت دلته دوه خبرې ذهن کې کېږدوئ روایت باندې بحث کوو. ګورئ د روایاتو کې ضعف د راوي د وجې نه راځي خو وروسته به مونږ د خلفای راشدینو نه صحابو نه ثابته کړو چې هغوی څو رکعاته کولې بلکې اجماع د صحابو د په 20 رکعات باندې. نو دا روایت زما او ستا دپاره ضعیف دي د هغوی دپاره ضعیف نه و د هغوی دپاره اصل دا روایات یو خبره. دویم د څلور واړه مذاهب په 20 رکعاته متفق دي د هغوی دپاره بنیاد دا روایاتو نو ضعف خو وروسته راغله دغه وخت کې خو نه و. دریم نمبر دې غریبانو ته مونږ سکل تدریب الراوي چې ما طالبانو ته پړاوو تخصص کې ما د تدریب الراوي په حواله سره څلور تعریفات د حدیث صحیح طالبانو ته ویلي خو دوی خو صرف دغه یو ځای ذکر دی چې بس راویان ثقه و عدالت او ضبط او فلا نور غریبان شنه توتیان دي په دې شي نه پوهېږي. نو راځئ د دې په اصولو سره جواب وکړو شابه. او ضعف دومره سخت نه دی مناسب خو معمولی جواب کم حدیث لره چې امت قبول کړي یعنی تلقی امت بالقبول شرف ورته حاصل شي
یا په هغې باندې د یو مسلې یا د عقیدې بنیاد کې نو هغه حدیث د صحیح بلکې د متواتر په درجه کې ګرځي او د هغې د سند بحث کول د محدثینو د اصولو نه جهالت دی. امام سیوطي رحمه الله فرمایي یحکم للحدیث بالصحة اذا تلقاه حکم به کولی شي په حدیث د صحت چې دا صحیح دی اذا تلقاه الناس بالقبول وان لم يكن له اسناد صحیح کله چې دې ته قبولیت شرف حاصل شي اگر کړه دې سند صحیح نه وي یو سند هم نه وي صحیح. تدریب الراوی صفحه 62 طبقه کراچي. ګوره دا روایت د تراویح څلور واړه ائمو قبول کړی دی که نه څلور واړه مذاهب قبول کړی دی که نه نو د قبولیت شرف خو دې ته حاصل دی نو د حدیث سند کې وي هم نه په هغې بحث بې ځای دی. ټیک شوه دا د محدثینو نه پیش کوه ګوره زموږ خپلې خبرې نه دي در چا دي او سترګې ورته ګلاو کوي ذهن نو علامه سخاوي رحمه الله فرمایي وکذا اذا تلقت الامه الضعيفه بالقبول يعمل به. دغه رنګې کله چې قبول کې امت ضعیف حدیث په قبولیت سره یعمل به صحیح په هغې به عمل کولی شي په شان د حدیث صحیح حتی انه ينزل منزله المتواتر ينزل منزله المتواتر تر دې چې ګرځي د حدیث په منزله د حدیث متواتر درجې ته رسیږي لکه مغیث صفحه 120 ملا جیون رحمه الله فرمایي کما تلقت الامه بالقبول صارت بمنزله المشهور. لما تلقت الامه بالقبول صارت بمنزله المشهور د حدیث مشهور ګرځي بیا. قواعد في علوم الحديث صفحه 32 دی روایتو یعنی شلکاتو والا لرا په هر دور کې امت قبول کړي هم دي او عمل پر هم کړي دي. عرب او عجم سلف او خلف متقدمین او متأخرین د ټولو عمل د دې موافق وو حتی چې د صحابه کرام رضی الله عنهم نواخله تر 1857 عیسوی نه پورې هیڅ چا هم اختلاف نه دی کړی. د ټولو ناول اتره کا د تراویح هندوستان کې یو غیر مقلد د انګریز دور کې شروع کړی وي انګریز دور کې بیا په یو غیر مقلد په خپل رساله ولیکل د خلاف ینابه په نوم او پارسی کې هندوستان کې شیخ صفدر صاحب اردو ترجمه کړې ده. د مولانا کاوړي صاحب چیلنج ورکو ول 1857 د انګریز د وجود نمخ هندوستان کې چې دیو نو راغلی ا دې نمخ کې څوک یو قبر وخی چې هغه تر کاته کړي یو جمعات دی وخی چې کې تر کاته شوی یو کتاب دی وخی چې پکې تر کاته ذکر دا د انګریز د دور پیداوار دی. اول خبره یاد شو روایت ته چې تلقی امت بالقبول شرف حاصل شي د دې سند نه باس کول فضل کار دی او دې روایت ته تلقی امت بالقبول شرف په هر دور کې امت هر دور کې شل رکعاته کړیو. اجماع د اسناد نه قوي وي الاجماع اقوى من الاسناد په کومه خبره چې اجماع وشي نو داغي باب د روایتو نه بحث نه کیږي یعنی کوم ضعیف روایتو ته چې د اجماع الامت تایید حاصل شنو هغه حدیث د صحیح مرتبه حاصلوي او داغي د سند بحث کول فضول او عبث وي. امام شاه ولی الله فرمایي کل حدیث اجماع السلف هرغه حدیث اجماع کړي سلف علی قبولی په قبولیت دغه او تواتر اهلیت رواتیه متواتر ګرځیدلی فلا حاجت عن الباس من عدالت رواتي نو باس نشته حاجت نشته د باس د عدالت دراویانو داغینه او ما دا ذالک یو بس ون عدالت رواتي ادین شالوري د عدالت نو باس کیږي. امام عطا رحمه الله فرمای الاجماع اقوى من الاسناد مرقات صفحه 1 جلد 1 صفحه 105 حقانیه او دا خبره خو ښکاره ده چې په شل رکعاتو تراویح باندې قدیما حدیثا اجماع را روانه ده ان شاء الله تفصیل براشر اجماع الامت حواله را روان دي. دین د ائمه مجتهدینو د یو روایت نه استدلال کول دا د هغې د صحت دلیل دی یعنی کوم روایتونه چې ائمه مجتهدین استدلال وکړي هغه صحیح دی صحیح وي لهذا د هغې د اسنادو نه بحث کول فضول کار دی. عظیم فقیه و محدث شیخ زاهد بن الکوثری رحمه الله فرمایي واحتجاج الائمه بحدیث تصحیح له منه امامانو د یو حدیث نه احتجاج کول دا تصحیح د حدیث د پاره د غره طرف نه. مقالات کوثری صفحه 70 او روایتو د تراویح نه څلورو واړو ائمو استدلال کړی دی بلکې صحابه او خلفای راشدینو په دې باندې د عمل بنیاد ایښی دی. خلاصه د دې دواړو روایتو په دې څلورو اصول پوه شوي ها د دې دواړو روایتو نه زموږ استدلال د صحت سند په بنیاد باندې نه دی بلکې د تلقی امت بالقبول باندې او د دې مذکور اصولو په بنیاد باندې دی. که په غیر مقلدینو کې علمي غیرت وي نو په دې لاین سره دی تردید وکړي. دلیل نمبر 3 هدي نه پس به خلفای راشدین ما ویل چې موږ مرفوع روایت 15 سلته لګولې دي ښا دا خو اجمالا وایو التم د جرح تعدیل بحث نشاندهی هم کړی دی بیا خو ضرورت نشته اصول سره ټول حل دی. ان عمر بن الخطاب رضی الله عنه
او ابي ابن كعب فرمای ان عمر بن الخطاب عمر رضی الله امره حکم کو دتا یصلی بالليل في رمضان چې مونږ کې خلکو ته په رمضان کې فقال ان الناس يصومون النهار ولا يسرون يقروا خلک د ورځې روزي ونی چې په خطر کې سره قرات نشي کوله تراویح فلو قرات عليهم کتا تراویح کولې دی تو قرات دی کو په دی قران ختم بالليل د شپې فقال يا امير المؤمنين اے امير المؤمنين هذا شيء لم يكن دا خو د سی کار دی چې نه دی شوی فقال قد علمت المات پتر ولكنه حسن لكن دا خده فصلى بهم 20 ركعات ابي ابن كعب دیو تشل رکعات تراویح کولې کنز العمال جلد صفحہ 192 رقم الحدیث 23466 دلیل نمبر 4 حضرت صاحب نے یزید رحم اللہ فرمائے او قاریبا په هر رکعت کې شل آیاتونه لوستل سل آیاتونه لوستل سنن کبرا استاب شانتینو جیو المدثر قم وانزل ربك فغفر الله اکبر صفحہ 296 دلیل نمبر 5 عن محمد بن جعفر عن يزيد بن حسيفة عن صائب بن يزيد قال كنا نقوم في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ب20 ركعة والوتر شل ركعات او وتر معرفة السنن والآثار للبيهقي جلد 442 دليل نمبر 6 عن مالك بن انس عن يزيد بن حسيفة عن صائب بن يزيد انها 20 ركعة فتح الباري جلد 4 صفحة تراویح شل رکعات دیو نوٹ د دې روایت سند بعینه یعنی بخاری بیانه په بخاری جلد 132 قدیم چاپ کې موجود ده دلیل نمبر 7 عن داود بن قيس عن داود بن قيس عن محمد بن يوسف عن الصائب بن يزيد قال كان عمر رضي الله عنه خلق لرا ابي بن كعب او تميم داري پسې په 21 رکعات باندې راجمع کړل په ولس یو کیس باندې مصنف عبد الرزاق جلد 4 علامہ ابن عبد البر رحمه الله فرمای د دین یو وتر او شل رکعات تراویح توجه وکي دلته بس تاسو ذهن کې به اشکال راځي با خدای وخت نشته تر وتر مسله خو دلته اجمالا ویم توجه وکي دو مقدمه ذهن کې کېږي ابتداء اسلام کې وتر دا واجب نو نفل سو دا مقدمه یاد شو یاد شو تهجد سو نمبر 2 وتر یادو مالک وتر په ابتدا کې سو نفل واجب دویمه خبره د صلات بوتیرا یو رکعت زمونږ په ابتدا کې منم د صلات بوتیرا نه منا د یاد شو مقدمه بیرستر صلات رسته تهجد واجب وګرځیدل وتر سو ګرځیدل واجب وګرځیدل او د صلات بوتیران من رااله طحاوی کې حدیث موجود دی یو رکعت مونږه اول خو نفل وکنه اول تراویح ست د صورت وتر سو نفل او د صلات بوتیران منم د دې وجنه پریوتو کې یو رکعت ملاویږي دو ملاویږي درې ملاویږي پنځه ملاویږي و ملا نه دونه یو درې پنځه و ټول ملاویږي خروست بیا د صلات بوتیران من رااله یو رکعت مونږه او دویم نمبر وتر واجب وګرځیدا اول کې خو نه پلو څومره زیاته ګوړه وراچو خوږي بیا د صلات بوتیران من راغله او تر وتر واجب شو نو خبره مستقل په 3 رکعاتو باندې قائم پاتې شو او د غیر پر یو دلیل د بخاری شریف هغه حدیث دی ما کان یزيد فی رمضان ولا فی غیر الله 10 رکعات الت وتر سو رکعات دي رمضان غیر رمضان کې رسول الله په 3 باندې کمه زیاته بیا نه دی کړ او التر ابوبکر صدیق رضی الله عنه روایت موجود ده بخاری کې چې رسما یو صحابي هم نه دی کتل چې په 3 رکعاتو باندې کمه زیاته کړې ده ٹھیک شو زین کې مراله دومره غټه مسله په 2 منټو کې ویل مناسب ده کرامت ته کم نه دي خلک غټ کرامتونه ښکارا کوي وسو وای مونږ ویل وزو مونږ دا چل کړی دی مونږ دا چل کړی جمعې په منبرونو یو کرامت در تمام ښکارا کو مناسب دا ډیره غټه مسله ده مناسب حاصله دغه شو ټیک شو د کرامات از ما سره یو ډریور دی نغه یو خو ماته چې ماته کشف کیږي بل یو چې روانو بل یو را سره نغه کشف لفظ نه ماته مو لګ کشش کیږي واسه کشف کرامت د خلکو ګب جوړ کو ها وای مناسب دلیل نمبر 8 عن مالک ابن انس رضی الله عنه کرامات کشف ثابت دي یو دا د علماء دیوبند مزاج نه دي چې څوک لګیا شي او بس نه په خپل چې داوی کوي د دې نه د دروغ وي په خپل چې داوی کوي
ولی سړی نه چې کرامت ظاهر شي دا داسې بد ګڼي لکه د زنانه حیث چې ښکاره شي په دې پوهېږئ او کره تبرک دومره پورې ثابت دی دا لاړې چاته خوله کې ورکول معمولي خو چې اوس دا وایي ما یو ګیلاس لاړې وڅکې وزیرستان کې زه وم هلته امارت مجاهدینو ما ته ویل مړه دا پوهې کوي دا چوړی وایي مونږ یې دومره پاتې راوستي یو ټول ګپ شپ شروع دی وایه قال كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب في رمضان ب 23 ركعة موطئ بل کرامت کشف دا اختیاري شی نه دی غیر اختیاري دی کشف کرامت کې د اهل سنت والجماعت علماء دیوبند موقف دا دی چې دا غیر اختیاري دی د بریلیانو مسلک دی چې دا اختیاري دی شیخ صفدر سے په کتاب لیکل راه هدایت بریلیانو جواب لیکل دی به زموږ دیوبند طرف نه بیا جواب شوی دی دا چا اختیاري کړی دی دا بریلیان چې غیر الله نه مدد غواړي هغې کې بنیاد دا دی موږ ورسره مناظره او بنیاد یې دا وګرځو کشف کرامت اختیاري غیر اختیاري دیوبندیت کلک ونیسئ مناسب دیوبندیت نه مه کږېږئ استاذ پیر چې دی په کوم ځای کې دیوبندیت پرېښوده بس ویزه ما اوس تا رشته ختم په دې ځای کې دې زمانې به څه مولایي مړه چې علماء دیوبند ته ورسېږي په هغې باندې موږ علماء دیوبند پرېږدو موطئ امام مالك صفحتان نمبر 9 عن مالك بن انس عن يحيى بن سعيد القطان ان عمر بن الخطاب امر رجلا يصلي بهم 20 ركعه مصنف ابن ابي شيبه جلد 523 رقم الحديث 7764 دليل نمبر 10 عن عبد العزيز بن رفيع قال كان ابي بن كعب يصلي بالناس في رمضان بالمدينة 20 ركعة ويوتر بثلاث مصنف ابن ابي شيبه جلد 524 رقم الحديث 7766 دلیل نمبر 11 عن الحسن البصري دغسې مولیان چې دلته څه کله چاته ویلي وو مونږ یې ورته یاد کړو چې دیو تحقیق نشته دی نو ما ورته عجیبه خبره ده 3 ځل خو ورته مناظره پېښه شو بیا یې په ما اعتماد کوو زه یې غوښتم هغې وخت کې زما تحقیق و او چې اوس په دې بدعاتو کې زما باس راغی بریل ته زما نو ما ورته ویل چې په کوم مسایلو کې علماء دیوبند تحقیق کړی زه دلته تحقیق نه کوم زه اعتماد کوم په علماء دیوبند بس زه دلته ناقل یم نو دا اوس عجیبه خبره شوه 2 کتابونه دې وکته علماء دیوبند باندې اعتماد ختم بس اوس ځان له محقق شو تپوس چې دې وکړې محقق تعریف به هم غریب ته نه ورسي بس هغه حاشیې لیکلي هغه نو د حاشیې هر شی دلیل وګرځېدو ټول ګپ لګوي كان عمر رضي الله عنه اجمع الناس على ابي او داسې محققین دي د یو نه مونږ یو کال کتابونه راوړه مونږ تراویح مناظره وه نو مونږ ته کتابونه راوړه مونږ په هغې نښې ولګولې په ګته مناظره بیا ونه شو کتابونه مونږ واپس ولېږل بل کله پسې بیا مالکان ور ولېږل ما ورته دا کتابونه راکړه مناظره د بیا جوړه وه نو نښې خو مونږ کال مخکې لګولې وې دلته یې م راوړه شپې ورځو ته نه نو عبدالرحمن مولي صاحب د دي نو هغه مولي صاحب هغه کتابونه یې ورته راواغسته ورته یې دا وګوره دا ما نښې لګولې دي نو ما ته چې دلته راوړه ما ته قیسه وکړه دومره مې وخندله سړي دومره حافظه نشته دی دعوې دومره لوی لوی الله تعالی دې رحم وکړي وایه قال كان عمر رضي الله عنه اجمع الناس على ابي بن كعب فكان يصلي بهم 20 ركعه ابو داود جلد 109 ابو داود جلد 109 توجه کوي عن الحسن البصري قال كان عمر عمر رضی جمع الناس چې جمع کړي خلک علی ابي بن كعب په ابي بن كعب رضی الله عنه فكان ابي بن كعب يصلي بهم 20 ركعه چې مونږ به کوو دیو ته 100 رکعات ابو داود جلد 109 زمون سره حقانی چاپ کې 209 جلد دیږي کې مناسب یو خبره راځي توجه وکړئ د ابو داود دلته 2 نسخې دي زه اوس کې روانو ما یو مولوي صاحب رساله لیکلې و په تراویح باندې نو د ابو داود د دې حدیث حواله ورکړې و د چارینګ حکومت سره ناسو وای مولوي صاحب تاسو په ابو داود د حواله ورکړې د مونږ ګورو نشته لري ورته نشته لري پکې وای ګوره ورته نشته لري ورته نشته لري د چې موبایل بند کوم ورته ابو داود د کتل دی مته یاو نن سبا خلک کتابونه پر دې را نقل کوي کنه خپل نوم چاپ کوي ټول دا شی وي غلا شروع د مارکیټ کې دومره غټ غلا صح ورته حیران شي کتاب به په سترګو نه لیکل خو کتل خو حواله به هم نه ورکوي چې دا من پلان کې نقل کړي دا لوی غلا ده او سخت ګناه ده نو ما ورته به مولوي صاحب ابو داود شریف 2 نسخې دي په دې باب کې زمونږ سره کوم هندوستاني چاپ دی په دې کې 20 رکعاتن نشته 20 لیلتن راغلی دی
دا بیروت نسخه چې کوم ده په هغې کې 20 رکعتن راغلی دی. نو ما ورته دا نسخې زموږ نسخه کې نشته دی، ته څنګه کتاب لیکلی دی؟ لکه کتاب ګوره ظالم بچیا دا ټول اغلا شروع ده بارې. دلته یو کتاب دومره راوړه، 2 کتابونه یې پښتو ته ترجمه کړي او چاپ کړي، ټول دا شی شروع دی. ابل ما د یو چا کتاب وکړو، ډېر مشهور معروف دی، ډېر مشهور. قسم دی زما نوٹ سے لفظ به لفظ ترجمه کړی دی، لفظ به لفظ. دغه عمره پرخې ده الف با نه دی راوستی، او بیا زمونږ حواله هم نه ده ورکړې چې شکریه خو ادا کړي چې دا د چا دي. سخت تعجب کې شی ورته سړی بازو ته. نو بهرحال د ابو داود په هندوستاني نسخه کې څه راغلي دي؟ 20 شل شپې. خو بیا د هغې په حاشیه باندې چې وګورې، شاه اسحاق رحم الله نوم تاسو اورېدلی دی، د شاه ولی الله رحم الله اولاد کې. د هغه سره چې کومه نسخه وه د بیروت په هغې کې 20 لیلتن نه دی، 20 رکعتن دی، تصحیح یې کړې ده بیا هلته. یو خبره. دویم د بیروت په نسخه کې 20 رکعتن راغلی دی، لیلتن. دریم حافظ ابن کثیر په خپل جامع المسانید والسنن کې د ابو داود په حوالې سره 20 رکعتن نقل کړی دی. څه نقل کړی دی؟ څلورم علامه ذهبي په سیر اعلام النبلا کې د ابو داود په حوالې سره 20 لیلتن نه نقل کوي، بلکې 20 رکعتن. او پنځم نمبر هلکه تراویح 6 شپې کېږي که 13 شپې کېږي، نو څه مناسبت هم نشته دی. نو 20 رکعتن صحیح دی، لیلتن د کاتب غلطی ده. وایه دلیل نمبر 12 عن محمد بن كعب القرزي قال كان الناس يقومون في زمان عمر رضي الله عنه في رمضان ب20 ركعة ويوترون بثلاث قيام الليل صفحة 157. دلیل نمبر 13 عن عبد الرحمن بن سلمي د علي نه روایت کې رضی الله عنه کوي وايي علي رضی الله عنه قاریان راجمع کړل، فامر منهم رجلا يصلي بالناس 20 ركعة قال وكان علي يوتر بهم سنن الكبرى جلد 496. دلیل نمبر 14 عن ابي الحسناء ان عليا امر رجل يصلي بهم في رمضان 20 ركعة. مصنف ابن ابي شيبه جلد 5 صفحه 225 رقم الحديث 7763. دلیل نمبر 15 وكي عن نافع ابن عمر رضي الله عنهم قال كان ابن ابي مليكه يصلي بنا في رمضان 20 ركعة. مصنف ابن ابي شيبه جلد 5 صفحه 223 224 رقم الحديث 7765. دلیل نمبر 16 اخبرنا ابو معاويه عن حجاج عن ابي اسحاق عن الحارث انه كان يؤم الناس في رمضان بالليل ب20 ركعة ويوتر بثلاث. ابن ابي شيبه جلد 5 صفحه 224 رقم الحديث 7717. دلیل نمبر 17 عن ابي البختري انه كان يصلي 5 تراويحات في رمضان ويوتر بثلاث. ابن ابي شيبه جلد 5 صفحه 224 رقم الحديث 7768. دلیل نمبر 18 حضرت عطا رحمه الله فرمای ادركت الناس وهم يصلون ب23 ركعة بالوتر. ابن ابي شيبه جلد 5 صفحه 224 رقم الحديث 7770. دلیل نمبر 19 عن سعيد بن ابي عبيد عن سعيد بن عبيد أن علي بن ربيعة كان يصلي بهم في رمضان 5 تراويحات ويوتر بثلاث. ابن ابي شيبه جلد 5 صفحه 224 رقم الحديث 7772. دليل نمبر 20 عن وقائل قال كان سعيد بن جبير يؤمنا في رمضان ويصلي بنا 20 ليله 6 تراويحات، فاذا كان العشر الاواخر اعتكف في المسجد فصلى بنا 7 تراويحات. ابن ابي شيبه جلد 5 صفحه 225 رقم الحديث. دا ورسته تاسو تراشي د تراویح مقدار بعضی راویان ذکر کوي 20، بعضی 26، بعضی 30، بعضی 36، بعضی 40. څو شو؟ څلور. اصل واقعه دا وه، مخکې به حواله را روانه ده. مکې مکرمې والا چې به یو ترویحه وشوله، نو د ترویحو په منځ کې به طواف کوو. نو مدینې منورې والا خو طواف نه شو کولی، هلته بیت الله شریف نشته دی، خانه کعبه خو نشته، نو دیو بر 4 رکعتونه پس نفل کوله انفرادن. نو بعضو بر ترویحې نه پس 2 رکعته نفل کول، بعضو به 4 رکعته کول. نو د هرې ترویحې نه پس ته 2 رکعته واچوه، څو شو؟ 30 شو. او 4 واچوه، څو شو؟ 40. او بعضو به د اخرنۍ ترویحې نه پس نه کول، وترو ترویحې په منځ کې، نو څو شو؟
28 او بعضو به کوله نه بعضو به څلورم نه کول نو څو شو 36 ٹھیک شو د اختلاف نو اگر راوي اگر تراوی او نوافل دواړه یو ځای کوي نقل کوي کله کله نو تعداد زیات نقل کی خو خبره ده دليل نمبر 21 انا بالحسناء ان علي رضي الله عنه امر رجلا يصلي بالناس 5 تراويحات 20 ركعه كنز العمال جلال سطح سبحان میرا حدیث 23469 دلیل نمبر 22 عن شتير ابن شكل انه كان يصلي في رمضان 20 ركعه والوتر مصنف ابن ابي شيبه جلد 522 رقم الحديث 7762 دلیل نمبر 23 زید ابن وهب فرمای عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه سارا پر رمضان مبارک کی منس کو او امام اعمش رحم الله فرمای کان یصلی 20 رکعات و یوتر ب30 قیام الليل صفحه 157 للمروزی رحمه الله دلیل نمبر 24 روایت د ابراهیم بن حی رحم الله ان الناس كانوا يصلون 5 تراويحات في رمضان کتاب الاثار بروايت صفحه بروايت 41 دلیل نمبر 25 26 27 عن يونس قال ادركت مسجد الجامعه قبل فتنة ابن الأشعث يصلي بهم عبد الرحمن بن أبي بكر وسعيد بن الحسن وعمر وعمران العبدي كانوا يصلون 5 تراويحات طول لجمع ذكر ده مختصر قيام الليل للمروزي صفحة 58 النوت عبد الرحمن بن أبي بكر المتوفى 91 سعيد بن الحسن المتوفى 100 دليل نمبر 28 امام ترمذي رحمه الله فرمای واكثر اهل العلم او اکثر اهل علم على ما رویا پاغه سبان دي چې روایت کړی شوی دی علي او عمر او غیرهما د علي رضی الله او عمر رضی الله او غیرهما نور صحابونه من اصحاب النبي صلی الله علیه وسلم صحابه د نبی صلی الله علیه وسلم 20 رکعات چې رکعات دي اکثر صحابه ټول نبی سری روایت دي ترمذی جلد 1 صفحه 166 287 رحمانیه دلیل نمبر وقال الشافعي وهكذا ادركت ببردنا بمكه دغنګ ما به مونږ په خپل خار مکه مکرمه کې چې ټول دنیا مسلمانان ورته راځي يصلون 20 رکعات مکه مکرمه کې بخل کو 20 رکعات کول ترمذی جلد 1 صفحه 166 287 رحمانیه اجماع الامت تبرا شو محمد بن قدامه حنبلی اول غسلور مذاهب په دې متفق دي دغه اجماع د امت ته نمبر 2 شابه المتوفى 595 فرمای روا مالک عن ابن رومان قال كان الناس يقومون في زمن عمر رضي الله عنه في رمضان ب23 ركعه وعن علي انه امر رجلا يصلي بهم في رمضان 20 ركعه وهذا كالاجماع المغني لابن قدامه جلد 2 صفحه 166 2 قال العلامه القسطلاني والشافعي المتوفى 923 هجري فرمای وقد عدوا في زمن عمر كالاجماع ارشاد الساری شرح صحیح البخاری جلد 3 صفحه 515 3 ملا علی قاری صفحه 1014 المتوفى 1000 فرمای اجماع صحابه ولا ان التراویح 20 رکعتا 20 رکعتا ان التراویح 20 رکعتا چې بهشکه تراویح 20 رکعات لري صحابه په دې اجماع کړی دا مرقات المفاتيح جلد 3 صفحه 196 مکتب امدادیه هم دغه شروع نقای جلد 241 کې دي دغه اتحاف السعاده المتقین جلد 3 صفحه 700 کې دیو مذاهب ائمه مناسب پدې کې مذاهب ښکار دي امام اعظم ابو حنیفه مولا مذهب ټول دنیا ته معلوم دی فتاوا قاضی خان جلد 112 مبسوط د امام سرخسی حواله وایا بحر الرائق جلد 266 کنز الدقائق جلد 240 مخکې امام مالک مذهب ته امام مالک رحمه الله مذهب وایا حوالہ بدایت المجتہد جلد 1 صفحہ 152 مبسوط للسرخسی جلد 2 صفحہ 342 شرح السنہ للبغوی جلد 2 صفحہ 122 مغنی ابن قدامہ جلد 1 صفحہ 803 الفقه على مذاهب الاربعه جلد 1 صفحہ 342 اعتراض کوي وی علامه عینی فرمایي چې په عمدۃ القاری کې لیکلي دي چې امام مالک رحم الله د اتو رکعاتو مذهب خوښ کړی دی خو موږ وایو نه دا د علامه عینی نه چې شمپوشي شوی ده د امام مالک رحم الله د خپل مذهب علما خپل مذهب کتابونه 10 رکعات نقل کوي 36 رکعات راغه قولو خو په 20 رکعات باندې اخیری قول لا غراغله دي نو چې کله دغه مذهب علما دغه شاګردان دغه مذهب لوی لوی خلک دغه کتابونه 20 نقل کوي نو علامه عینی خو دغه مذهب سړیم نه د حنفي دی د علامه عینی نه خطا شوی الله دې ورته معافي وکړي امام شافعی رحمه الله مذهب الترمذی جلد 1 صفحه 166 امام مزنی فرمائے مختصر المزنی صفحہ 21 بانی کتاب الام جلد 125 کتاب الام د اخرنی زمانی تصنیف ته کتاب الاذکار صفحہ 83 المحذب جلد 2 صفحہ 32 اعتراض
اعتراض امام بهقي په خپل کتاب معرفت السنن والآثار په حواله سره د امام شافعي رحمه الله مذهب دا بیان کړی دی چې امام شافعي رحمه الله د محمد بن یوسف یولس رکعاتو والا روایت نقل کولو نه وروسته فرمایلی دي هاذا مذهبي نو دینه معلومیږي چې امام شافعي رحمه الله خپل مذهب اته رکعات دي. جواب د غیر مقلدین دا دعوا باطل او مردوده ده ځکه چې د امام شافعي رحمه الله خپل تحریرات او داغه د مقلدینو تحقیقات د دې دعوی نفي کوي. که دا خبره چرته صحیح وي نو بیا به په خپل امام بهقي رحمه الله د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې 11 رکعاتو ته متروک او د 10 رکعاتو والا عمل ته جاری او متوارث ولې ویله وو څنګه چې په مرقات 3 صفحه 192 او سنن الکبرى جلد 2 صفحه 496 وغیرہ کې د دې تفصیل ذکر دی. دو د امام شافعي رحمه الله د مقلدینو امام نووي رحمه الله علیه غزالی ترمذی ابن حجر سبکی سیوطی شعرانی بغوی امام عراقی رحمهم الله د لوی امامان شل رکعات تراویح ته د جمهور مذهب ویل دي. کچرته د امام شافعي رحمه الله مذهب اته رکعاتو والا وې نو بیا دیو مخالفت ولې کولو. 3 په خپل امام شافعي رحمه الله په خپل معروف او اخري کتاب العلوم جلد 1 صفحه 125 کې ویلي دي وی فرمایي لیکلي دي احب الی 20 ما تشلکات غوړي دي. د امام شافعي رحمه الله د دې خپل تحریر په موجودګۍ کې د بل چا تحریرات هیڅ حیثیت نه لري. مخکې امام بن حنبل امام احمد ابن حنبل مذهب په المغني ابن قدامه جلد 2 صفحه 167 فتاوی ابن تیمیہ جلد 33 صفحه 112 شرح السنة للبغوي جلد 4 صفحه 123 بنية الطالبين صفحه 304 الوفات صفحه 560 نوٹ د علی زواهر په نسبت باندې هم شل رکعات تراویح سنت دي. علامه ابن رشد بدايه المجتهد جلد 1 صفحه 102 امام نووي بدايه المهذب جلد 2 صفحه 732 کې د ابو داود ظاهری دا مذهب نقل کړی دی چې هغه د شل رکعات تراویح قائل دی. د دې په مقابله کې د غیر مقلد او حضرات مسلک دا دی چې شل رکعات تراویح بدعت دی. صادق سیالکوٹی لیکلی دی یہ بات مہر نیمروز کی طرح واضح ہو گئی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاک تو 8 رکعات تراویح ہے اور اس سے زیادہ پڑھنا سنت نہیں بلکہ نافل عبادت ہے. صلاۃ الرسول صفحہ 385 یونس قریشی غیر مقلد لیکلی دی البتہ 20-23 رکعات کی تعداد معین کرنا درست نہیں کیونکہ اس عمل کی بدعت ہو جانے کا خوف ہے. دستور المتقی صفحہ 142 ڈاکٹر محمد بشیر غیر مقلد لکھلی دی ہمارے جن علماء نے 8 سے زیادہ کو بدعت کہا ہے وہ ان لوگوں کی تراویح کو کہا گیا جو 8 سے زیادہ سنت رسول سمجھ کر پڑھتے ہیں. اگر نفل سمجھ کر پڑھتے تو ہمارا کوئی عالم ان پر بدعت کا فتویٰ نہیں لگاتا. الجانیان صفحہ 16 عبد الجلیل سامرودی لکھلی دی بڑا تعجب تو مجھے علماء مدرسہ رحمانیہ کے مدرسین پر ہے دردی خپل مدرسه ده کہ وہ باوجود ان باتوں سے واقف ہوتے ہوئے رسالہ محدث میں زیادہ 8 پر درست لکھتے ہیں اور نوافل قرار دے کر باعث اجر بھی تسلیم کرتے ہیں. اللہ المشتکا. فتاوی ستاریہ جلد 3 صفحہ 19-20 مولا صاحب مدینہ منورہ کی 20 رکعات تراویح شوی دی. شیخ عطیہ سالم په دې باندې مستقل کتاب لیکلی دی او غیر مقلد چیلنج کړی دی چې دیو دی په 1400 کالو کې یو شپه داسې وښیي چې په مدینه منوره کې د 10 رکعاتونه کم شوي هلته کله 8 رکعاته شوي. د چیلنج ورکړی دی مشهور شیخ عطیه سالم مستقل کتاب په دې موضوع باندې لیکلی دی. کتاب نوم دی التراویح اکثر من 1000 عام. دویم مناسب تاسو مکه مکرمه ته د تراویح دی عنوان باندې د امام ترمذی رحمه الله قول تیر شو فتح الباری حواله تیر شولا د ترمذی تیر شولا امام شافعی رحمه الله فرمایل ته سو بیا منتری شل رکعات به خلقو کول. د جامع ام القرى د دې مدرس په دې باندې کتاب لیکل رسالۃ الهدى النبوی الصحیح فی صلاه التراویح دم چیلنج کړه د مکه مکرمه کې رسو کې شپه دغه سی وخی چلتا تر رکعات شوی. ٹھیک ده دا حقیقت ور تراویح په دې باب کې غیر مقلد ويره پلان کې جماعت کیږي پلان کې جماعت دلیل نه دی. اوس په خلکو کې سستی راغلی ده. وسم په حرمین شریفینو کې 20 رکعات کیږي سو کیږي او جيبه خبره ده تراویح مو شي او بیا تهجد مو شي دواړه به جمع سره تل کیږي. نو د دې په خلو باندې مهرونه ولګي را به شو د دیو دلایل ته دیو په دې باب کې دلایل نه لري مناسب. اگر تهجد والا روایت پیش کړي او چلو بیا به هم جایزه واخلو. روایت ته پوره وګورئ. انه سئل عائشه تو تپوس کو د عائشه رضی الله تعالی تپوس سئل عائشه تپوس د عائشه رضی الله تعالی
کیف کان صلات رسول الله وسلم سرنګي و منځ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام فقالت ما كان رسول الله وسلم نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یزيد فی رمضان ولا فی غیره چې زیادت به کو په رمضان کې او نه په غیر د رمضان کې د الفاظ د ګوري خ یزيد فی رمضان ولا فی غیره دیو په کې د الفاظ پټای بیا الا 11 رکعات په یو لس رکعاتو باندې یصلی اربعن منځ به کو سلور رکعات فلا تسلنو سنو طولین تبوس مکو داغی د حسن او د وګدوالی ثم يصلي اربعن به سلور رکعات کول ولا سلنو سنو طولین ثم يصلي ثلاثا به 3 رکعات وتر کول فقالت عائشه رضی الله عنها فرمایل قلت یا رسول الله ما وید الله رسول تنام قبل ان تودرا تاسو د کېږي مخکې دینه چې وتر وکي فقال یا عائشه ول ای عائشه ان عیني تنامان ولا ينام قلبي زما سترګې ودی ولا ينام قلبي زلمین ودکی بخاری جلد صفحہ 230 رحمانیہ قدیمی کی صفحہ 52 کتاب التہجد باب قیام النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان وغیرہ امام بخاری دویم زیدہ حدیث کو صفحہ 361 جلد رحمانیہ کو 504 قدیمے کی ذکر کرے دے باب فضل من قام رمضان مناسب حاصل خبرې دا ده چې د دې روایت تعلق د تراویح سره نشته بلکې د تهجد سره دی چا سره دی لن جواب دی د دې روایت تعلق د تراویح سره نشته بلکې د چا سره دی چا سره دی یو خبره به موږ دا ثابتو دویمه به دا ثابتو چې د غیر مقلدین خپل عمل هم د دې حدیث خلاف دی د غیر مقلدین خپل عمل هم د دې حدیث راځي تاسو ګورئ په دې دوه سلسلو به چلیږي شابه جواب دې حدیث تعلق د تراویح سره قطعا نشته ځکه چې د ائمه مجتهدین ائمه اربعه هیڅ چا هم د دې حدیث نه تراویح مراد نه دي نه دی اغستیو کچرته یو امام هم د دې قائل وي چې د دې نه مراد تراویح دي نو د اتو رکعاتو تراویح قائل به وو حالانکه د ائمه اربعه هیڅ څوک هم قائل نشته د امام ترمذی رحم الله قول ذکر شو چې هغه د تعداد تراویح مختلف اقوال ذکر کړي دي او د رکعات اول قول خو یو طرف ته اشاره مرتنه ده کړی او اکثر محدثین مثلا امام مسلم ترمذی ابو داود نسائی مالک عبدالرزاق ابو عوانہ ابن خزیمہ دارمی امام روزی رحمهم الله وغیرہ دې حدیث لرا خپل کتابونو کې د قیام الليل نه تهجد ته ذکر کړی دی باوجود د دې چې د محدثینو په خپل کتابونو کې د قیام رمضان باب هم قائل کړی دی دا د دې خبرې ښکاره دلیل دی چې د دې محدثینو په نسبت هم د دې حدیث نه تهجد مراد دي تراویح مراد نه دي تراویح دا هغه مونږ نوم دی چې هغه د رمضان مبارک په شپو کې په جمع سره ادا کیږي فتح الباری جلد 414 کتاب کتاب صلات التراویح او کوم ذکر چې په حدیث د عائشہ رضی الله عنها کې موجود دی هغه نه مراد هغه مونږ د کوم چې په رمضان او غیر رمضان یې 2 میاشتو کې لوستل کېږي نو ظاهره خبره ده چې دا تهجد مونږ دی د تراویح نه دی ځکه چې تراویح خو صرف په رمضان کې لوستل کېږي تراویح په یو سلام سره دوه رکعات لوستل کېږي او په دې حدیث کې په یو سلام سره د څلورو رکعاتو نه ذکر دی په دې حدیث کې یو لس رکعات د یوازې لوستلو ذکر دی او تراویح په جمع سره لوستل کېږي دې نه معلومیږي چې دې حدیث تعلق د تراویح سره نه دی بلکې تهجد سره دی دلته ثم يصلي اربعا او تراویح په یو سلام سره 2 رکعات چې د حدیث نه معلومیږي چې د ابو سلمہ رضی الله عنه سوال د نبی رسول الله نه سلام د مونږ د کیفیت باره کې وو ځکه چې په حدیث کې لفظ د کیف راغلی کیف کان صلات رسول الله صلی الله علیه وسلم کیف سره د کیفیت باره کې تفوس کیږي تعداد باره کې کیږي چې د تعداد باره کې تفوس وي نو بیا لفظ د کم راغلی وي یعنی کم کانا بس هر کله چې سوال د تعداد رکعاتونو مبارک نس نه دی نو جواب بڅنګ نس وګرځي د ګڼو روایتونو ثابت ده کما مر تفصیلا چې د خلفای راشدینو په دور کې 10 رکعات تراویح لوستل کېدي او دغه وخت کې ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها ژوندۍ وه نو په دغه حدیث کې د تراویح ذکر وي نو دا ناممکنه خبره ده چې د نبی رسول الله د عمل نه خلاف یو عمل په مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم کې ښکارا شروع وي او ام المؤمنین رضی الله عنها د خاموش پاتې شي سوال مونږ د مذهب غیر مقلدینو ته تاسو کو چې آیا تاسو د دینی غیرت زیات دی په د ام المؤمنین رضی الله عنها دویم سوال دا چې د 15 صدای غیر مقلد کې دا غیرت راپورته کیږي او د عمر رضی الله عنه گریوان تلاش ورچوي او د ام المؤمنین رضی الله عنها په موجودګۍ کې عمر فاروق رضی الله عنه په شل رکعات باندې صحابه را جمع کول او ام المؤمنین رضی الله عنها دې خلاف احتجاج نه کوو आवाज نه اوچتو آیا دا د ام المؤمنین غیرت دغه وخت ولی بیدار نشو دین ای غیر مقلد مذهب به ایمان او تاسو کې د سنت او تابعداري جذبات دي تر په عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ کې په دغه وخت کې آیا یو صحابي
کې هم ستاسو غوندې غیرت نه و چې ډېر راپورته شوی وي او دغه تپوس کوي چې تعالی چا اختیار درکړ چې رسول الله صم فیصله بدلې و باندې نبی رسول الله یو عمل خلاف عمل شروع کېدو نو صحابه رضی الله عنهم په دې راضي څنګه شو که تاسو وایي صحابه په راضي وو نو بیا خو د ټول دین نه اعتماد شو څو کوي چې راضي په نو خو بیا هم خاموش پاتې شو لزونه بیا تاسو شیګانو مذهب کې څه فرق شو د غیر مقلد خپل عمل هم مذکوره حدیث نه خلاف دی د دې حدیث نه ثابتېږي چې نبی علیہ السلام په یو سلام سره څلور رکعات لوستي دي او غیر مقرن په یو سلام سره دوه رکعات لولي دغه څه کنه نمبر 2 د دې حدیث نه معلومیږي چې نبی رسول الله د امون یوازې لوستو لیکن غیر مقلدین پورا میاش د امون په جبه سره لولي 3 د دې حدیث نه معلومیږي چې نبی رسول الله د امون په کور کې کولو لیکن غیر مقلدین پورا میاش د امون په جماعت یعنی مسجد کې کوي 4 د دې حدیث نه معلومیږي چې نبی رسول الله د امون وکړو بیا به ودشو دا د د کېدو نه بس بعد راپاسېدو نو وتر به کول لیکن غیر مقلدین پورا میاشت د رمضان د تراویح کولو نه فورا وروسته د وضو کېدو نه مخکې وتر ادا کوي 5 د دې حدیث نه معلومیږي چې نبی رسول الله وتر یوازې ادا کول لیکن غیر مقلدین پورا میاشت وتر په جمع سره ادا کوي نو دا مخالفت شو کنه چې دې حدیث نه معلومیږي چې نبی رسول الله پورا کال وتر 3 رکعات په یو سلام سره لوسته لیکن غیر مقلدین اکثر یو رکعت وتر لولي او کله 3 رکعات وتر کوي نو په دوه سلامونو سره کوي په دې زین ورسېدو اول د دې تعلق د تهجد سره د تراویح سره دویم په خپل غیر مقلدین د دې مخالفت کې شپږ مخالفتونه مونږ پیش کړ دلیل نمبر 2 حدیث جابر رضی الله روایت ده رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته ترکات وکړه وی تر وکړه ابن خزیمه جلد 2 صفحه 108 قیام الليل للمروزی صفحه 114 جواب په دې کې د غیر مقلدو دعوا او عمل نشته د غیر مقلدو عمل اتر رکعات تراویح او یو رکعت وتر او دویم په دې کې د تراویح لفظ نشته دریم دې کې د یویش په واقعیا بیانېږي حالانکه د یویش په عمل سره سنتیت نه ثابتېږي د هغې لپاره دوام یعنی مواظبت ضروری دی او یو روایت ضعیف دا روایت ضعیف دی ځکه چې اورنۍ راوي پکې عیسی ابن جاریه دی حافظ ابن حجر رحم الله لیکي فيه لین تقریب التهذیب صفحه 766 حاشیه ابن خزیمه جلد 2 صفحه 138 امام ابن معین رحمه الله فرمای عنده مناکیر امام ابو داود رحمه الله فرمای د منکر الحدیث امام نسائی فرمای د متروک الحدیث د میزان الاعتدال شابه علامہ صاحبی رحم الله د منکر روایت په مثال کې همدار روایت پیش کړی دی میزان الاعتدال تر دې پوری چې د غیر مقلدو مکتبه اثریه جامع مسجد شنگله هیل چې کم قیام الليل د امام مروزی شای کړی دی هغه په سبق 114 حاشیه باندې هم د عیسی ابن جاری باره کې تسلیم کړی دی چې په هیلینو نو په دې کې دریم راوی یعقوب بن عبد الله القمی د کټر شیا امام دارقطنی د باره کې فرمای د سقنو میزان الاعتدال حافظ ابن کثیر فرمای د شیعه دی البدایه والنهایه جلال 770 حاصل د باز دا شو چې د حضرت جابر رضی الله عنه په روایت نقل کولو کې عیسی ابن جاریه منفرد دی حالانکه د جمهور ائمه په نسبت دی ضعیف او کمزور دی بیا د عیسی ابن جاریه نه په روایت نقل کولو کې یعقوب بن عبد الله القمی هم منفرد دی څنګه چې یحیی ابن معین رحمه الله فرمای چې ما ته علم نشته چې د یعقوب قمی نه علاوه د عیسی ابن جاریه نه چا روایت نقل کړی وي میزان الاعتدال اوس کده دی لرا ثقه هم تسلیم کړی شي نو بیا هم د غیر ثقه راوی عیسی ابن جاریه نه په نقل روایت کې د منفرد کېدو د وجه نه دا روایت ناقابل اعتماد ګرځول شي ځکه چې د ثقه تفرد د ثقه نه قبلول شي دا نه قبلول شي دا روایت که د متن په حواله سره وشي وکته شي نو هم ناقابل یقین معلومیږي ځکه چې دا روایت د ابو ذر غفاری رضی الله عنه د نعمان ابن بشیر زید ابن ثابت رضی الله عنه د حضرت عائشه رضی الله عنها د روایت نه سراسر منافی دي چې پاغي کې د درې شپو د جماعت ذکر ملاويږي او په دې کې صرف د یوې شپې د جماعت ذکر دی 4 جواب نمبر 4 د تراویح په شل رکعات باندې اجماع ده او الاجماع يفيد القطعيه او کدی حدیث او الاجماع يفيد القطعيه او کدی حدیث لرا یعنی حدیث جابر صحیح ومنو نو زیات نه زیات دا خبر واحد ګرځي او خبر الواحد ان كان ثابتا لا يفيد القطعيه او دا حدیث ثابت هم نه دی او صحیح هم نه دی لہذا دا اجماع خلاف د دین استدلال صحیح نه دی 5 دا روایت د تهجد باره کې دی ځکه چې عمر رضی الله تعالی عنہ په زمانہ صحابه په شل رکعات راجم شو نو جابر رضی الله تعالی عنہ چرته هم دا حدیث د دې خلاف په دلیل کې نه دی پیش کړي او نه اعتراض کړي دي او دویم طرف ته روایت د عائشه رضی الله عنها واضح چې اتر رکعات تهجد دي چې په رمضان او غیر رمضان کې لوستل کیږي او زمونږ باس په تراویح کې د تهجد کې نه دي دلیل نمبر 3 حدیث جابر رضی الله عنه جابر فرمایي ابي ابن کعب حضرت نبی رسول الله خدمت کې حاضر شو او ورځ یو کړنن شپه واجب واقع پیښ شو زما د کور زنانو ماته وی چې موږ بستا په اقتدا کې په منځ کې قران اورو
ما ویل اته رکعته وکړه وتر وکړه نبی علیہ السلام دا واورید او خاموش شو. مستد احمد جیل 5 په 115 جواب نمبر 1 په دې کې د غیر مقلدینو دعوا او عمل نشته دعوا عمل تاسو ته یاد شو کنه کې بیت راو کما دو د مستد احمد طبرانی په روایت کې بالکل د رمضان ذکر نشته او د مسند ابو یعلا په روایت کې یعنی رمضان الفاظ راغلي دي او دا په فهم دراوی باندې دلالت کوي د حدیث حصہ نه ده یعنی د دې روایت خود سره نه درې دې خبرې تعین نشي کېدای چې دا واقع د رمضان ده که غیر رمضان ده ممکن ده چې زنانو د تهجد مانځ کې د قرآن اورېدو خوښ ظاهر کړی یو او ابی ابن کعب هغوی لره تهجد مونځ کړی وي تین ابی ابن کعب خپله دې لره د عجیبه واقعه په حیثیت سره بیانوي چې دا دلیل دی د دې خبرې چې د ده مخې ته د تعین د رکعاتو نظیر موجود نه و او نه نبي رسول الله د طرف نه تعین د رکعاتو و. جواب نمبر 4 دا ټول بحثونه به هغه صورت کې دي چې کله دا روایت د سند په اعتبار سره صحیح ثابت شي حالانکه د دې روایت د تیرو روایتونه هم زیات دی یو راوي پکې عیسی ابن جاریه دی جرح تیر شو په دواړو باندې په تیر روایت راوي پکې محمد ابن حمیر الرازی دی او حافظ ابن حجر د باره کې فرمایي ضعیف دی تقریب علامه ذهبی رحمه الله فرمایي ضعیف دی یعقوب ابن شیبه فرمایي د په کثرت سره منکر روایت ساتي امام بخاری فرمایي انتهایی کمزور دی ابو زرع فرمایي ما په الله باندې موطا امام مالک رواله ما په الله باندې دنه زیات جری ضرورتمن کس نه دی لیدلی هر سیس مبارک به حدیث بیانول د خلکو حدیثو کې به رد بدل کول او ابن خراش فرمایي په الله قسم چې دی کذاب دی نسائی فرمایي لیس بثقت فرمایي د اهل حدیث په نيز دی ضعیف دی الوسیله مترجم صفحه 120 نمبر 4 دا دې ځینه پس موقوف روایت چې کوم د دې سره دی هغه څلور واړه راجمه کو جواب کو اخرنه روایت د په غور سره واوري خام دلته کې به پوه نه شي به په تل پریشان کیږي په دیو عن سعيد بن يزيد انه قال امر عمر بن الخطاب رضي الله عنه امر عمر بن الخطاب امر عمر الخطاب تمیم الداري يقوم للناس ب11 ركعه عمر رضی عمر وکړو ابی بن کعب او تمیم داری ته چې دواړه خلکو ته ترکاته یو لس رکعاته کوي موطا امام مالک 97 با عمر رضی الله عنه رمضان مبارک خلق لرا په ابی ابن کعب او تمیم داری رضی الله عنهم باندې جمع کړ او هغه دواړه با یو لس رکعاته لوسته امامت کو یعنی چې سعید بن یزید رضی الله عنه فرمایي مونږ د حضرت عمر رضی الله عنه په زمانه کې په رمضان مبارک کې 11 رکعاته لوسته قیام الليل المروزی جواب توجه صبر محتمه ترک نوټس کې وایو خان اول نمبر دا روایت کې وګورئ موطا کې زه پوره روایت په موکه کې دوی مالک عن محمد ابن یوسف عن صاحب ابن یزید انه قال امر عمر بن الخطاب ابي بن كعب هم امركم عمر رضي الله ابي بن كعب تا وتميم الداري او تميم الداري ته اي يقوم للناس ب11 ركعات چې مونږ کوي خلکو ته یو لس رکعاته قال دې فرمای وکان القاری يقرأ بالمين वो قاری چې مین صورتونه به لوسته وګده حتی كنا نعتمدو على الاصحاب دومره وګد رکعاتونه به چې موږ تکیا لګول په امسا باندې من طول القيام د وګدوالي د قیامنا وما كنا ننصرف الا في فروع الفجر او نه به واپس کېدو موږ په سار کې ګوره په دې روایت کې دوه خبرې شوې ذکر د اتو رکعاتو د دوه قاریانو راغې په هر رکعت کې سل آیاتونه مین صورتونه دومره وګدا چې په امسا باندې ډډه لګول او سحر کې کورته تلل شپه به ختمې ده شپه به ټیک شو په دې باندې غیر مقلد عمل شته دویم پسې متصل سره نقل کوي غلط فهمي لري کوي مالک عن يزيد بن رمان انه قال كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب في رمضان ب23 ركعه عمر رضو زمانه کې بخل کو 20 رکعات لوسته سو غلط فهمي پوری ختم کړله چې ال تکم دا تو رکعاتو ذکر راغی د راوی هر څه غلطی در صدا پوری تور غلط فهمي ختم کړله دریم روایت ته پسې ګوره مالک عن داود بن الحسين انه سمع الارج يقول دا روایت برابر روایت تفصیل کوي ما ادركت الناس ما بیامونتو خلق الا وهم يلعنون الكفر دی و پلانت کو په کفارو په رمضان کې قال وكان القاري وكيك دوی ورته وو قاری يقرأ بسورة البقرة دي چې لوستل به سورة البقرة في 8 رکعات پاتو رکعاتو کې په 100 رکعاتو کې په 100 کې
سورہ بقره به سورہ رکعاتو کې لوسته فاذا قام بها في 12 رکعاتا کله چې به ولوسته دې لپاره په 12 رکعاتو کې نور الناس ګمان بکو خلکو انه قد خفف چې به شکل تخفیف وکړه رکعاتونه وړو کې وکړه یعنی ګورم سورہ بقره به 8 رکعاتو کې لوسته چې کله به د سورہ بقره 12 ته ورسول موږ ویل رکعاتونه وړو کې نو دلته تفصیل وکړو چې د هغه روایت کې 8 رکعات او هغه 8 نو هغه ته نو هغه د ګورو زیاتې ده به خو هلته صرف د قرت مقدار خی پاږي چې به څومره چلو راځي نوټس ته راځي جواب پدې کې د غیر مقلدینو دعوا او عمل نشته د عمر فاروق رضی الله عنه د زماني د تراویح نقل کوونکي راویان حسب دې ته ګورئ د عمر د زماني تراویح چې نقل کوي هغه راویان د نمبر 1 صاحب ابن یزید ابن رومان عبد العزيز ابن رفيع ابي ابن كعب يحيى ابن سعيد محمد ابن كعب القرظي شو شپږ دا ټول متفق دي په دې خبره چې عمر رضی الله شل رکعات لوسته خلکو سول وسته د صاحب درې شاګردان دي یزید ابن خصیفه حارث ابن ابي ذباب محمد ابن یوسف د دې درې صاحب سو شاګردان شو نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 د دې درې راویانو نه اولنی دوا په دې متفق دي چې عمر رضی الله عنه د شل رکعاتو حکم کړو او خلکو هم شل رکعات لوسته لیکن دریم راوی چې محمد ابن یوسف دی په دوه خبرو کې د باقی واتو راویانو مخالفت کوي ایک باقی یو راوی هم د قاریانو تعداد نه دی ذکر کړي او محمد ابن یوسف وايي چې عمر رضی الله عنه دوه قاریان مقرر کړو ابي ابن کعب او تمیم داری دویمه خبره ده د تراویح د تعداد 11 ذکر کوي 13 21 دا درې مختلف تعداد دی یو راوی ذکر کوي امر دوم په دې کې د محمد ابن یوسف 15 شاګردان به محمد ابن یوسف دیو امام مالک ابن سعید داوود ابن قیس عبد العزيز ابن محمد ابن اسحاق رحمه الله ادین اخیری دوه ضعیف دي عبد العزيز ابن محمد او محمد ابن اسحاق کما فی میزان وغیرہ او داوود ابن قیس شل رکعات روایت کوي امام مالک اگر چې د محمد ابن یوسف نه 19 رکعات روایت کړي دي لیکن دغه هم سبق داوود ابن قیس محمد ابن یوسف نه شل رکعات روایت کړي دي بیا په خپل امام مالک رحم الله د خپل نور اساتذه یزید ابن رومان او یحیی ابن سعید نه شل رکعات روایت کړي دي او دریم امام مالک رحم الله په خپل هم په 19 رکعات والا روایت باندې عمل نه دی کړي او په شل رکعات والا روایت باندې عمل کړي دي یحیی ابن سعید دلته د 19 ذکر کړي دي لیکن په بل سند سره د شل حکم روایت کړي دي په دنیا کې امور راوړل د نشته ثابتولې چې په خپل یحیی ابن سعید 19 رکعات والا روایت باندې عمل کړي حاصل خبري په دې کې د 19 رکعاتونو ذکر د جمهور د روایت او اجماع خلاف دی نمبر 2 په خپل د راوی په نورو سندونو سره شل رکعات نقل کوي او باغی باندې عمل هم کوي 3 په 11 رکعاتو باندې نه دی راویانو عمل کړی دی او نه په 1300 کالو کې مسلمان عمل کړی دی دیو جن محدثینو د روایت ناقابل عمل شاذ او ضعیف ویل دی محدثینو د روایت مبارک دوه مسلک اختیار کړی دي ترجیح تطبیق اول چونکه دا روایت د باقی تمام روایتو او د اجماع صحابه او تابعین او تبع تابعین خلاف دی دیو جن دا شاذ دی شاذ ضعیف وی تاسو ویل دی او راوی اگر چې ثقوي خو بیا هم په وجه د شذوذ او ذوق ناقابل عمل ګرځي ځکه چې د صحت حدیث د پاره څنګه چې ثقاحت د رواتو شرط دغه رنګي د شذوذ او د نکارت هم سلامتی شرط ده دو سره د شاذ کې دو د روایت مسترب هم دی دا روایت مسترب هم دی ځکه چې مسترب هم دی ځکه چې په روایت کې 11 13 21 مختلف تعداد راغلي دي او د اصول حدیث په اعتبار سره دا شاذ مسترب بلکې منکر ګرځي دغه وجره چې امام ابن عبد البر مالکی فرمای ان اغلب عندي بشک غالب خبر زما پنځ ان قوله 11 وهم چې دا قول 11 وهم دی قرآنی جلد 715 پس دراجه په خلاف په مرجوح باندې عمل خرق اجماع ده دو تطبیق امام المناظرین حضرت رکاڑوی رحمہ اللہ فرمائی میرے نزدیک اس حدیث کی تطبیق اور طرح ہو جاتی ہے جس سے اختلاف بھی ختم ہو جاتی ہے اور عقل و نقل کے مخالفت بھی لازم نہیں آتی وہ یہ کہ جن لوگوں نے 20 رکعت روایت کی ہے انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ 20 رکعت کتنے قاری پڑھاتے تھے اس روایت میں بتایا کہ 2 قاری تراویح پڑھاتے تھے کسی راوی نے ہر قاری کے علیحدہ روایت کر دی کسی نے دونوں کے ملا کر روایت کر دی اور چونکہ ان میں سے کبھی ایک قاری پہلے پڑھا تھا کبھی دوسرے اس لیے ہر راوی نے وتر کو ہر ایک کے ساتھ ذکر کیا بس 11 یعنی 10 جمع 11 ایک قاری کی ہی کے ہے اور 10 جمع 3 دوسری کے ہے اور 21 20 جمع 1 یا 20
जमतीन 20 जमतीन दोनों की है। बस पूरी नमाज तरावी 20 ही हुई। बहवाला तजल्लियात सफदर जिल्द 3 सफा 239। حاصل لباس اترکات تراویح سنت نبی اسلام نه دي نه سنت خلفای راشدین نه سنت صحابه دي کداري وت صحیح هم شنو دته مواظبت نه ستدي نه مواظبت نه ثابتي او دا سنتیت د لپاره ضروری دي بیا دا د امت د اجماع هم خلاف دی، نو صرف اتو رکعاتو ته سنت ویل او دا د خرق اجماع ده. پس د اتو رکعاتو عادت جوړول گویا یو قسم بدعت لره رواج ورکول دي. جواب نمبر 3 بغیر مقلدو پنیز موقوفات صحابہ حجت نیس، حالانکہ دا روایت ہم موقوفاتوں کی داخل لے، لہذا دین استدلال باطل و مردود دے. سنن تراویح په تراویح کې 15 سنت دي نمبر 1 تراویح سنت مؤکده دی. کتاب الفقه على المذاهب الاربعه جلد 1 صفحه 541 کا عمر تفصیلا. دوم تراویح شل رکعات سنت مؤکده دی. 3 تراویح په جماعت یعنی مسجد کې ادا کول سنت دی. کتاب الفقه على مذاهب الاربعه جلد 1 صفحه 342. 4 تراویح با جماعت ادا کول سنت دی. مرقات جلد 3 صفحه 186. ہدایت جلد 1 صفحه 131. نووی شرح مسلم جلد 1 صفحه 259. 5 تراویح کی یو ځل قرآن ختمول سنت دی. اعراء سنن جلد 7 صفحه 64. رد المختار جلد 1 صفحه 662. د 8 رکعات تراویح نه ستوي توجه کوي مناسب. شیطان زور ولګي چې تراویح سړی ونه کی، دا زور چې ونه لګي غیر مقلد پسې ولګي. غیر مقلد ورته مړه بس اتر رکعات سنت دی خیر دی توکا نو دا پاسي یې اتر رکعات وکي، نو دا اتر رکعات سنت دی چا پنځ نه تراویح نه دي. اوس کدا اشل رکعات نه وې کړي کې دې شیخ خپل زمين ملامت کړي و چې مړه ټول ورځ دی روزه ونی و او شپې اخره او تا تراویح ونه کړي کې دې شپې اخره یې کې دې زمير ملامت کی تهجد ته پاسي توبه وباسي یا کدل تم نه دا نو د اختر پر سیده روان دی عیدګاه ته الته کې دې توبه وباسي ګناه احساس ور سره شته چې الله مانه تراویح پاتې شوی معاف مکي. خو چې اتر رکعات وکړه تراویح ته پاتې او شیطان ورته وي تراویح تهجد یو شی دی کنه، نو تهجد امر نه پاتې او اختر پر عیدګاه ته روان دی، اوس د توبې توفیق هم نه ملاوي دی، نه هوسات شو. نو چې شل نه کوي اتر دې سره کوي نه بیا ٹھیک شو. بجلیګر مولوی صاحب رحم الله فرمایل ول کړه تراویح شل اتر رکعات خو بشلو کې اتر اغلی او کدا شل رکعات یو تاسو اته وکي او به درتل الله تعالی چې 12 رکعات هم نور سکړه نو ولته خو بیا یو نفل په فرض دی نو بیا بس کوي. د دې یو بل غټه وسوسه ده یو سړی براونی سوی کاکا و یو کس شل رکعات تراویح په شل منټ کې زر زر کوي، د دینه دا خنه ده چې دا اتر رکعات تراویح په شل منټ کې په خلاره وکي. نو زمون خلک ورته ولا خبره خو دې ټیک ده، دا خبره غلطه ده. ورته وې ته چا د اختیار درکړل چې شریعت احکامات د عقل په بنیاد کې د شریعت په احکاماتو کې عقل نه چلیږي، په نقل راغلي دي. دا ترغیب خلکو ته مور کو د عقل په بنیاد. زمونږ مې تاسو نه تاسو کوم مسبقین منصوره کاته کوي لکه سو کوي ټول لس رکعات دي ورته لس رکعات په لس منټ کې زر زر کوي، د دینه دا خانه چې لس دینه کې 2 رکعات لري کوي خو په لس منټ کې په خلاره دي. اجازه به ور کوي چې راغی نشي ور کول دی ولې ور کوي. د ورځې 15 منځونه دي، دا ځوانانه پابندۍ سره نه کې خوشو زو سره راځي چې اعلان ورته وکړو نن نه پس 2 منځونه کوي خو په پابندۍ سره خوشو زو سره کوي. اجازه به ور کوي چې راغی نشي ور کول دی څنګه ور کوي. مولا صاحب خپل مقتدیانو ته 2 خبرې وخایي روزه کې خاص کر ورته وایي و شیطانان تړل شوی دي خو شیطانانو دغه ایجنټان ښکار دي، عبادتونه هم خرابوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره عبادت کو لنګ به مضبوط کو خپې مبارک به و پړسې دي او دا ظالمان ورته اتر رکعات کوي. نو اوس کې وسلیلا مدي خو ما کنه یزيد فی رمضان ولا فی غیره کنه رمضان غیر رمضان کې پاتو زیاته کمه نه ده کړه. نو کې وسلیلا سورہ اخلاص ورزي نور سنه ورزي دا اتر رکعات په سورہ اخلاص وکړه دا ټوله شپه څنګه شوګيري پس کې به تیری دا شب قدر په شپه بس کې ليله القدر بسنګ ژوند کې نور رمضان 2 خبر نو ورته وی خوشيږي. یو ټول ورځ سره روزه ونی شیطان کوشش کوي چې روزه ونه نیسي، نو شیطان په کامیاب نشي غیر مقلد پر راوچي التما خام ټایم نه په غروب شو بیٹه مازان شروع کی روزه هم خراب کی تراویح هم خراب ورته غیر مقلد نه ځان ساتي ټیک شو. واخر دعوانا الحمدلله.